ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دروجه میاشت راله داغه متعلق یو څو ضروری خبره استاسو مخ کې عرض کول دي. الله فرمایي چې اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي کتب علیکم الصیام فرض شوی د پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلق باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی. نو روزه په تمام امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي. روزه به دارشي نسی دسترګو بم روزي غلط کار تب پکې نه ګوري د غوګونو بم روزي غلطی خبره به پکې نه اوري. د خپو بم روزي غلط زینو ته به پکې نه ځي. د لاسونو بم روزي غلط سيزونه ته به نه اچي. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي. روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پوری لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله جبابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي. د روزي میاشت ته رمضان وای. رمز په عربي لغت کې سوزولو ته وای. یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا
چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د یو لسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزي په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درکه نه لګي نو هغه سره امدادم فرض دی. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا ته پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبس نکو الله به په ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې څه چل دی ختم شو ختمونو نخلتي زمون بیړه تبا ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی او ادواره بزرګانو چې کمی ادیره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله ادیره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټوله ادیره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکه پری کی. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غسیږي لګیا دي. تاسو چې مړی خخ کې پادیره کې څه کوي؟ ا د مړی وارث تر رضا د خدای د بد خندیر بچیا چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده. وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده. او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای دا دوا به یاد کړو په دې نه کې خپل چې دی واخلي الته دی کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړه توګیر آخر بلاړ شي د دې
مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخری پزڑ توگیر آخر بلارشی ددی جایگیرا غشنی والے درتا کمان کی دا سی درتا ولار دے دا مرگ منٹ پستی پسینه ننوزی یو کپ میاش پستی ننوزی یو کپ هفته پستی ننوزی دا ټول جایگیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 70 لک روپۍ ته پاتې کېدې وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست هغه ورته ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلې څه دې راوړي ځان سره. تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاس راغلې وي دا څه 2 لاس به تیزې کنه څوړي خو نه ځان سره. نو عزیزانو بڑومبا شپا چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی تا په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینو بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وایې چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسادي ستا بسادي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلاص څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلنه څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادره څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه اله باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نه څه به وای چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیجندلی
نو به چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړم. نو ملائکه به ورته وي صدقتا، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته و چې ته به همداسې وې، او چې ته وې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم. ملائکه به وي خبيثه، مونږ ته وړاندې نه دا پته و چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا